د دې هلک د کوېدن کړې وه او په دې هفته کې د دې هلک واده و. هغه خبر هم پکې منځ کې نشته چې د رور به په دې خبره باندې ویشتې وي. رور ولګېدو ملګرو، خپل د ابۍ بچی خپل رور یې ویشتو. په څه باندې؟ په یو معمولي خبره باندې. داسې ناشنا غوندې لګي که نه چې داسې وروڼه هم شته دی چې خپل رور ولي او بیا په داسې خبره باندې چې خبره مخې ته راشي نو تاسو به حیران شئ. دا زما دویمه ویډیو د ملګرو چې زه جوړوم. څه ورځې مخکې یو تره لګېدلی و، خپل ورارې وهلی و. هغه ورارې بیا خو کړې وه. هغه ورارې چې کله اسپتال ته لاړې او هغه ترې حالات وکتل چې زما وراره ځان ویشتو، نو هم په حق اسپتال کې ورسره هغه تره هم ځان سم کو او هغه د خپلې مینې هغه اظهار یې هلته په اسپتال کې وکړو چې ګوره زما د دې وراره سره ډېره زیاته مینه وه. دا پرون چې کومه واقعه په شب قدر کې شوې ده، دې سیټ کې تاسو ته دا تصویر ښکاري. دغه د ګل غوندې نوجوان خپل د ابۍ بچي ویشتو. په څه خبره باندې چې تا زما زوی ولي وو، خپل ورارې وهلی و ملګرو، په دې باندې تکرار، په دې باندې لانجه او هغه ولګېدو د خپل رور یې ویشتو. بیګا چې کوم رور ما ته دا تصویران راولېږل نو ما ته ویل نوید به اوس ترې راغلو و یو غوغا په کلي کې جوړه ده. نو غوغا به نه حیران یو ملګرو چې دا وینه دومره سپینه شوه، ځکه که دغه بچی چې تاله ووهو هغه ستا د ګوګله پیدا بچی دی نو دا هم ستا کشر رور او د کشر رور مثال هم د بچي او د مشر رور مثال د پلار وي. بیا اکثر داسې قسم تکرار چې راځي ملګرو نو دا ویلې کېږي چې و یاره زما د رور واده کړی و او دغه چې کوم د هغه بچي دي نو خپل منځ کې لانجې وي نو په دې باندې به تکرار و. خو د دې هلک د کوېدن کړې وه او په دې هفته کې د دې هلک واده و. هغه خبر هم پکې منځ کې نشته چې د رور به په دې خبره باندې ویشتې وي چې یاره ستا بچي زما د بچي سره لانجه وکړه او ته ولګېدې زما بچی دې ووهو او خپل یې په ځان پسې راجوخ کو. نو دې تره به اخر په څه باندې دا خپل وراره وهلی؟ هسې تا اوس څه وایې ملګرو؟ په دې باندې به وهلی چې هلکه بد مه ګرځه، معاشره خرابه ده، حالات خراب دي، دې ځای ته مه ځه، دې ځای ته مه ځه. زه خو نالیدلې دا خبره کوم ځکه چې یو تره ظالم نشي کېدی چې هغه خپله وینه د خپل ابۍ د بچي نه پیدا خپل وراره هغه دې داسې خبره باندې ووهي چې هغه جایز وي، ناجایزه نه وي. خو وینې سپینې شوې، احساس ختم شو، مرګونه چې کوم دي هغه عام شو. اوس دې مرګ ته څوک څه توجه نه ورکوي. ګنې زه وایم که نه چې دا خبر چې د ابۍ بچی ولګېدو او د خپل ابۍ بچی یې ویشتو، ګوره دا ډېره درنه خبره ده. ښه زه وایم چې کله یې ویشتې هغه ټایم سره به ولې بیا مازغو کار شروع کړی چې لکه دا مې څه چل وکړو نو په هغه مور باندې به څه تېرېدل چې کله هغه مور کتلي چې دا زما حق بچي دي، چې دا دواړه زما د ګوګله پیدا دي او وروڼه دي او دوی لاندې وتي او خبره دې حد ته رسېدلې ده، نو زه وایم هغه مور باندې به قیامت و قیامت. چیرې به دا خپل بچي ما د دې دپاره راغټ کړه چې زما دا بچي دي اوس خپل منځ کې ونښلي په یو معمولي خبره باندې. نو دا دویمه واقع شوه چې په دې باندې ما ویډیو وکړه. نو په دغه مور باندې په هغه ټایم کې څه تېر شوي چې کله دغه دواړه بچي انښتي وو او بیا یې دا ویشتو. اوهو قیامت هم دقه یې ښه. الله جل شانه دې په چا باندې هم نه راولي. الله دې مونږ ټول د داسې امتحان نه وساتي. دا امتحان دی خو صبر کوئ. ګوره اسلام چې کوم دی دا د صبر تلقین ورکوي. کله چې ته صبر وکړې که نه نو تعالی الله جل شانه د هغې ډېر لوی انعام ورکوي. چې کله ته صبر ونه کړې نو د هغې انجام څه هغه هم دقه وي. ځکه دغه رور به هم اوس خپوي، هغه به هم اوس لاس مروړي چې دا زما نه څه وشو. خو که لږ صبر یې کړی وی او دا سوچ یې کړی وی چېرې زما د ابۍ د بچي زما دا زوی ووهو د ښې دپاره به یې والی، د بدې دپاره به یې نه وي والی. نو که لږ صبر یې کړی وی که نه نو د اسلام هغه چې کوم احکامات دي هغه به پوره شوی وي او دته به څومره لوی اجر میلاو شوی. ځکه الله جل شانه وایي زه صبر کوونکی خوښومه. نو چې ته د الله جل شانه د دغې الفاظو احترام نه کې نو ستا نه به بیا هم دقه شانتې کار کېږي چې دا کم بیګا شوی دی په شب قدر کې. نو الله جل شانه دې د کور خلکو له دړه صبر ورکړي او هغه چې کوم د ده سخرګنۍ وه د ده په نوم باندې هغه کور واله وه نو چې هغه خبره شوي نو په هغې به څه تېر شوي چې په دې هفته کې واده و. خامخا د واده هغه منډې ترړې بیا وهلې، سامانونه بیا راپوره کړي نو واده هم په غم باندې بدل شو. چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته. اخره کې وواس پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي او مسلمان دې وي. الله پامان.